زمون عراق زمون شام مختلف ملکونو مسلمانان هغه په یو نوم بل نوم باندې وران کړله. مسلمان د دنیا سره محبت او د مرګ نه یره راله، دی به بزدله شي، دی به بغیرت شي، بیا به کافران په دیو باندې حاکمیت او غلبې والا ژوند تېروي، دیو به پوره دنیا کې د محکومیت او د مغلوبیت ژوند تېروي. انتهایی محترم مسلمانانو، دا د رمضان مبارک درېیمه جمعه شروع ده، تقریبا نن 14 رمضان مبارک دی 1444 هجری. محترمو په دغه 18 رمضان مبارک باندې د اسلام او د کفر په منځ کې ډېره لوی معرکه شوې وه چې هغه معرکې ته غزوه بدر ویلی شي. چونکې دا جنګ هغه جنګ و چې په دې سره د اسلام د شوکت، د اسلام د شان او د قوت ابتدا شوې وه او د کفر د ذلت او د رسوایۍ شروع د دې جنګ او د دې غزوې او معرکې نه شوي وو. اسیم جهاد چې دی په دې سره د اسلام شوکت او شان قایمیږي. په اسلام په جهاد سره د مسلمانانو غلبه راځي، په جهاد سره د کفر هغه شان او شوکت ختمیږي، په جهاد سره د کافرانو دماغونه چې کوم هغه د تکبر او د غرور نشوي د الله د خدای نه د انکار هغه ورنوځي. د جهاد په ذریعه سره مظلوم د ظلم نه ازادیږي او د ظالم د ظلم خاتمه کیږي. جهاد چې د محترم د الله رب الجلال مسلمانانو ته د هغه رکاوټونو د خاتمې لپاره هغه نازل کړی دی، ورکړی دی، کوم چې هغه د کفر د اسلام په نشر و اشاعت کې هغه مخې ته راوړي، کوم چې هغه محترم هغوی د مسلمانانو د خاتمې کوشش کوي. د دغه ټولو د علاج لپاره الله رب الجلال د جهاد فریضه رالیږلې. جهاد محترم دا فرض دی. هغه موضوع باندې به زه انشاءالله ولې بیا په بله موقع خبره کوم. دلته هغه صرف د غزوه بدر په حوالې سره څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم. غزوه بدر محترمو دې ته بدر ولې ویل کېږي؟ نو یو روایت دا دی چې دغه علاقې بدر نامه ده د مکې مدینې منورې نه تقریبا 80 میله هغه لرې ده، 80 میله. دومره فاصله ده په منځ کې، د دې وجې نه 80 میله فاصله د بدر او د مدینې منورې په منځ کې ده. دې ته بدر ولې ویل کېږي؟ نو یو روایت دا دی چې بدر دغلته یو کوی دی، د هغې نامه ده، نو د هغه کوی د وجې نه د علاقه د بدر په نوم سره مشهوره ده. او یو روایت دا دی چې بدر بن یخلق دا د کس نامه وه، د هغې په نوم سره دا ځای هغه مشهور شوی دی. خو بهرحال دې ته غزوه بدر ویلی شي چې دا مشهوره غزا ده چې په دې سره د اسلام شان او شوکت الله رب الجلال قایم کړی و. چونکې محترمو د رمضان مبارک شروع وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملاو شوله چې د مشرکینو د کفار مکه هغه قافله چې هغوی د یمن نه د تجارت سامان راغستی دی او مکې مکرمې ته روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قافلې د وهلو لپاره هغه صحابه کرامو ته اچانک اطلاع ورکړله او د دلته نه یو څو کسان د ځان سره واخیستل، د مدینې منورې نه ووتل. محترمو د دغه قافلې د شو کولو د دغه قافلې مخې ته د صحیح سالم د رسېدو نه د دیو دغه لاره د کټ کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې حمله ولې وکړله؟ د حملې لپاره نبي علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه ولې ووتلو؟ نو محترم هغه کې سیرت نګارانو تفصیل سره لیکل کړي دي. امام اهل سنت شیخ سرباز خان صفدر صاحب رحمه الله مختلفو کتابونو په حوالې سره چې کوم زبردست خبره نقل کړې ده هغه دا ده، شیخ رحمه الله لیکلي دي ویل دې مشرکین مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته قسمه تکالیف ورورسول، اذیتونه ورورسول، تر دې پورې چې مسلمانان مجبور کړل دوی د مکې مکرمې نه په هجرت مجبور کړل. دیو مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودله، صحابه کرامو پرېښودله، کلي وطنونه ورنه پاتې شولو، خپل خپلوان دوستان رشتهداران ورنه پاتې شولو، مالونه جیدادونه ورنه پاتې شولو. دیو هجرت وګوره مکې مکرمې نه لاړل مدینې منورې ته. هلته هم د دې خوښه نه وه چې مسلمانان دې دلته په ارام او سکون سره زندګي تېره کړي. د دې وجې نه دوی په دې تکل کې وو چې دوی یو دغسې منصوبه جوړه کړي په مدینه منوره باندې حملاور شي او دلته مسلمانان په څه طریقې سره دوی ختم کړي. د دې وجې نه دوی مالونه راجمع کړل او د دوی کومه قافلې شام او یمن ته چې بدلې د تجارت دپاره دوی په دې کې دا قصد وکړو
چې زمونږ دا مالونه اصل رسول مال چې کوم اصل پیسې دا به مونږ اخلو د دې چې کومه ګټه راځي دا به مونږ راجمع کوو او د دې په ذریعې سره په مکه مدینه منوره باندې په مسلمانانو چې کوم د حملې تیاری کوو په هغه تیاری باندې به مونږ دغه منافع او ګټه لرو او د مکې مکرمې دغسې یو څوک نه و چې په دې تجارتي قافلې کې د هغوی حصه نه وه دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم راغی چې ووځه د مخکې نه دغه قافله د دې بنیاد وباسه چې مخکې هغوی کومه منصوبه جوړوي چې د هغې منصوبې بنیاد په دې ځای وځي ختم شي نو اصل د هغې بنیاد دا و چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ په اراده باندې نه وتلی د دې وجې د صحابه کرام مختصر کسان ورسره وو نبي علیه الصلاة والسلام ووتلو ابو سفیان د دغه قافلې په دې وخت کې د اسلام نه دی قبول کړی دی چې روان دی ځای پسې د خو ډېر هوښیار و ډېر پوهه و سردار و ځای په ځای په لاره به معلومات کول حالاتو د خطرې ادراک ورته کېدو د دې وجې نه ځای په ځای باندې وې هغه د حالاتو تپوس کوو کله چې دې ته پته ولګېده شک شو ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو نه را روان دي په موږ باندې حمله کوي دا قافله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې ابو سفیان زمزم غفاري دته پیسې ورکړلې وې ته مکې مکرمې ته لاړ شه او هغه خلکو ته ووایه چې تاسو لاړ شئ ستاسو هغه قافله چې کومه د تجارت را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو په هغه قافلې باندې حمله ورکېدونکی دی لاړ شئ که تاسو کولی شئ خپله قافله بچ کړئ د هغې حفاظت وکړئ دې طریقې سره محترمو چونکې دا قافله ډېره په تیزۍ سره وتلې وه او اچانک وتلې وه د جهاد او د جنګ په اراده باندې نه وتلې دې وجې نه کسان هغه ډېر کم وو تقریبا 12 رمضان مبارک ورځ وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې نه ووتو 313 صحابه کرام راجح خبر لاره 313 کسان انتهایی د پیسو ساماني حالت د دې سره دوه اسونه او اویا خان ورسره په نمبر باندې باغ په دې باندې هغه سورې کول کله چې مقام سفرات قدیم غریب ورسېدل نو بس او عادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه مخکې ولیدل بل تاسو لاړ شئ د قافلې حالات معلوم کړئ د جاسوسۍ لپاره مخکې ولیدل دیو مخکې روان د قافلې حالات معلومول په دې کې هغه قافله کس چې کوم ابو سفیان لګل او مکې مکرمې ته هغه الته ورسره هغه خلکو ته اطلاع ورکړه په دې کې مختلف حالات دي روایت دي واقعات دي خو څنګه پرېږدم چې هغه کس شروع کوم شاید 2-3 غنټو کې د واقع بیان نشي دا الته ورسېدو هغه خلکو ته اطلاع ورکړه په دې کې چې کوم اچانک اعلان وشو سرداران ټول د جنگ لپاره راځي سیوا د یو کس یو ابو لهب نه د خپل ځای باندې د ابو جهل رول هغه ته هغه باندې قرضه وه او هغې طاقت نه لرو چې قرضه ورکړي نو هغه پیسې هغه په خپل ځای باندې ډېر تیار او دویم په دې کې امیه هم د جنګ لپاره نه و تیار د هغې وجه دا وه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو هجرت وکړو مدینې منورې ته سعد بن معاذ رضی الله عنه چې دا د مدینې منورې سردار و د او امیه چې د مکې مکرمې د یو بل سره دوستانه او تعلق لاره باندې چې کله به تېرېدل د یو بل سره به مېلمانه کېده سعد رضی الله عنه عمرې ته راغلی و د طواف لپاره راغلی و د ده په کور کې د خپل کور کې امیه پناه ورکړې وه دی ورته وایي مخ وګوره چې کله څوک نه وي زه راوځم خطره نه وي چې زه طواف وکړم د غرمې ټایم د دوی راووتل طواف کوي ابو جهل چې په دې باندې نظر ولګېدو ده ته وایي امیه دا څوک در سره دی دی ورته دا اوس زما ملګری سعد دی د مدینې منورې هغه ورته وایي دا څنګه په آرام سره لګیا دی د طواف کوي دی خو زموږ دښمنانو دلته پناه ورکړې ده بیا د ده سره خبرې شروع شوې ده ته وایي که د امیه په پناه کې ده ته به زما نه واپس روغ نه دی ورته جواب ورکړ ته خو ما ته لاس راوړه مدینې منورې نه بیا موږ ستاسو لاره بنده کړو مخکې به تجارت دپاره به کومه لار باندې ځي یو بل سره خبرې تیزې شولې د امیه ده ته وایي سعد ته وایي سعده اواز مو په زوره کوو دا خو زموږ سردار دی چې دا خبرې واورېدې هغې طبیعت یې خراب شو ورته وایي ته خپله پناه واپس واخله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې امیه به ستاسو په لاس باندې الله وژني نو چې دا خبره واورېدله دی انتهایي بد حالت کې شو او روایتو کې راځي دی په دغسې حالت کې شو قریبه وه چې د ده نه واړه بولولي بول ترې ورته داسې که دیو ته بده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره کوي هغه رښتیا یي هغه بلکل غلطه کېدی نه شي دی ته اوس کې په کوم ځای کې به زه د هغوی د لاسه وژلی کېم دی ورته وایي که په هر ځای کې خو ما د الله د پیغمبر نه اورېدلی چې د امیه به ستاسو په لاس الله وژني
دی چې کور ته راغی ښځې ته مې دا خبره وکړله بیا چې کله ابوجهل ده ته پته وه دی لم لیټ کو دی نه تلو هغه پسې خلک راوستله ورته ویل ته که پاتې شي خو دا ټول به پاتې شي بیا خلک وایي چې زموږ سردار نه ځي په دې سره به د نوجوانانو حوصلې خرابې شي دی څه به زور زور تیار کړو دی چې کله خپلې ښځې ته وایي زما د تجارت او سامان راکړه هغه ورته تا تر خپل یسروي ملګري خبره نه ده یاده د هغې ته وایي تیز اس تیارومه چې د هغوی سره اخوا نظم د لارې نه دې راواپس کړي او دی به هر ځای کې چې کوم ځای کې به د قافلې پړاو واچوو دی به هلته نیت دا و چې زه د دې ځای نه به خپل اس باندې واپس شم خو ابوجهل خو ډېر حرامي و هوښیار و هغه به بیا هلکان مقرر کړي و دی به یوازې نه پرېښودو تر دې پورې چې دی د جنګ میدان ته راورسوو ابوجهل خپل هم تباه شو دی هم ځان سره تباه برحال نبي علیه الصلاة والسلام چې مقام صبرا ته ورسېدل بس او وادي ډېر راغلل او د قریشو د روانګۍ اطلاع یې وکړه الله رسوله قریش را روان دي او هغوی تیاری کړی دی د ځان سره ډبې ډمانې هم را روانې کړي دي د هغوی پروګرام دا دی چې موږ به مسلمانان وژنو په دغه ځای کې به ډمې ګډو د خوشحالۍ د وجې نه به سینګار کوو ډمامې به وو راغې نو بس به مکې مکرمې ته راشو څومره حالات بدل شو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راجمع کړل موږ خو د جنګ په اراده نه راوتي اوس حالت نوبت جنګ ته ورسېدو تاسو څه خیال په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله نور صحابه پورې پاسېدل الله رسول ته حکم کړو موږ تیار دي دې دوران کې مقداد ابن اسود رضی الله عنه دې پاسل دی او تقریر وکړو بالامر ما امرك الله تعالى ونحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون الله پیغمبر الله چې تاسو حکم کړل هغه پوره کا عمر موسی علیہ السلام د قوم په شان دي نه یو چې موږ تاسو وایو تاسو رب لاړ شي جنگ وکړي نه موږ به تاسو سره یو او په بل روایت کې راځي ولکننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلف الله پیغمبره موږ به تاسو مخکم ګرځېږو تاسو به رستم ګرځېږو تاسو به خیو ګس طرف تم جنگیو او روایت کې راځي کله چې مقداد ابن اسود دا خبره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک د خوشحالۍ د وجه نه سوچ وکړي بیا هر سړي دا خواهش کوو کاش که د خبره ما ول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه خوشاله شو دغه خوشحالي زمانه هغه ظاهره کړي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کې بل څه په دریم ځل بیا تاسو کې شیر والي اجو الناس خلکو ما ته مشوره راکړي څه کوو سعد بن معاذ رضی الله عنه په اشاره باندې کوی شو چې نبی رسول الله روح موږ انصار ته نه خیال د پازه د مې وګړه تقریر وکړي چې خلاصې دا و الله پیغمبر موږ تاسو سره بیان کړی دی موږ ایمان راوړی دی په موږ دا ګمان مکه و چې موږ بل تاسو نه کله رسته شو الله پیغمبر موږ ته حکم کوو موږ تاسو سره یو کوم په سمندر باندې د وراچولو حکم کې موږ په سمندر باندې مرزو ته نه رسته کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې جواب له خوشاله شو او به نبی صلی الله علیه وسلم دیو ته بشارت وکړي یعیدکم الله احد الطائفتین انها لكم وتودون ان غیر الله رب الجلال بیا ما سره وعده کړی دی چې پرې دوه ډلو کې به یو باندې موږ ته فتح راکوي یا د ابو سفیان ور ډله چې د تجارت کې مقابله را روانه ده او یا د ابو جهل ډله چې کوم را روانه ده هغه په شان او شوکت سره د مسلمانانو د خاتمې لپاره الله رب الجلال ما سره وعده کړی دی پرې دوه کې به یو باندې خامخا موږ ته غلبه الله د دې چې دی وته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روان شو دې دوران کې چې نبی رسول الله کوم دوه کسان د جاسوسۍ لپاره لګل یو بس او دوی معنی دیو مخکې روان دي حالات معلومه چې قافله څنګه روانه دیو د بدر ته دلته یو ورنۍ لري د لاندې چینه دې تر ورسېده د حالات معلومول لپاره دلته یو دوه خزري په خپلو کې جګړه ده یو زنانه دی بلې ده ورته زماغه قرض ادا کوم یو ته صبر وکړه سبا یا بل سبا زمونږ د تجارت قافله را روانه ده د قریشو زموږ باندې کې مزدوري وکړه مستعین ستاسو قرض به تاسو ادا کوم دا خبرې واورېدې خپل مشکونه د وګونو نه کړو دي چې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړل حالات د بس دې دوران کې ابو سفیان هم دلته راورسېد دلته معلومات کوي یو کس ته راغله ورته دلته څو راغلي نه وسو تیر شوی نه هغه ته نو څو خو یو دوه کسان راغلي او دې چې مشکونه ډکړل وته دې کې د وخانو د پچ پرتی ابو سفیان وړل خیال د ایوې راواله سلمان ته کړل دې کې د کجوري دا ګټ کې د زړې وو کې دې چې وکتل ولدا د یسرب د مدینه منورې د کجورو زړې دي او یقینا داخله راغلي د هغه ځګینه پلان وکړو او د سمندر په ساحلي طرف باندې خپل قابلیت وېستل دا قابلیت چې کله روغه ورسېدل مسلمانانو نه بشول او
ابو سفیان چې دی وخت ایمان نه دی راوړی دوی ته مکې مکرمې والا ته خبر راولېږو اطلاع یې راولېږله ورته انکم انما خرجتم لتمنعوا غیرکم ورجالکم واموالکم وقد نجاح الله فارجعوا تاسو ته بدل تاسو راوتی د دې لپاره وایي چې خپل قابلیت حفاظت وکړي الله دا قابلیت حفاظت وکړو هغه قابلیت حفاظت وشو هغه روغه صحیح را روانه ده فارجعوا تاسو واپس شئ مخکې مه راځئ ودلته او دې ځنه بیا اخنس بن شریح ته ولده قبیله بني زهره هغه دې ځنه واپس شو زموږ مقصد اصل چې اوس د سره بارو دلته دی ور روان شو هغه ور روان دي مشرکین مخکې بدر تر ورسېد نو بدر یو میدان دی لوی وسیع مشرکین را رسېدلي او خطر دیو دی ولله مسلمانان لیټ ځا ورسېد دیو تر شو طرف پاتې شو وبم دا وی په طرف کې رسېدلي دیو طرف ته هیڅ نشته انتهایی سخت ګرمي د روزه ده سفر وهلي دیو را ورسېدل انتهایی د پریشانی حالت دی دغه دوران کې الله رب الجلال باران راخي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام دې چې صحابه کرامو هغه حوزونه غونډه واړه دا وبې پکې راجم خپل او وی طرف ته خټي جوړې شولې د تلو هغه قابل نشو دې طرف ته شګه هغه بل باران سره نورم مزیدار شول د تلو قابل شول او مسلمانانو ته وبم را لې په ځنو باندې اطمینان او سکون امراو دې طریقې سره سرداران قریش نبی صلی الله علیه وسلم تبوس کې صحابه کرامو په کې څوک راغلي ورته پلان کې سردارانو موږ ورته واغستل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مبارک وشه مکی مکرمه د خپل زړه ټول ټوکړي تاسو ته راوستل په بدر کې ینه څومره سرداران چې نن هغه بلاس باندې راغلي دي نن موقع د اخر خاتمه په دې دوران کې جنگ چې کله شروع کړو صاد ابن معاذ رضی الله عنه په مشوره سره دلته یو چبوتر جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم په دې چبوتر کې د دې څخه د ټول میدان په نظر راتلو نبی صلی الله علیه وسلم د میدان نقشه وکړه د دې ځای او انس رضی الله عنه فرمایي بلکې چې سبا ته جنگ دی پر شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته زګونه راوخته موږ ته وګورم هذا خسرو فلان غدن ان شاء الله سبب پلان کې کافر په دې دي باندې وجل کیږي بل یو کافر نام رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ ته زیره خو اشاره وکول او هغه بیا قسم غوړي د صحابي بل نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم زه مونږ تراخله هر یو کافر په حق ځي باندې مردار شو معمولی د انچه برابر تبدیل نه راغلي فرق نه لري دا د وحي بذری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود له شو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه په سره صحابه کرامو د شو نبی صلی الله علیه وسلم د ارشتره ټول شپه آهو زاری کوي ابو بکر صدیق رضی الله سره ده علی رضی الله عنه فرمایي بل موږ ټول کې څوک دغه سينو چې هغه د شوه نو دومره ستړي دومره سخالت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې الله تبارک آهو زاری باندې ټول شپه دې او کله چې سحر شو نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ کسانه پاسه ول او په دې وخت کې صحابه کرامو ته جنگ د جهاد د قربانۍ د شهادت فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم بیان کو ترغیب او صحابه کرامو ته د دې نه بس هغه میدان کارزار ګرم کېدو او سبونه جوړ شو د جنگ سبونه په دې وخت کې ګرم شو نبی صلی الله علیه وسلم سبونه برابر کړ او په خپل په دې دوران کې بیا هغه چبوتري تراوی دلته نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوي او په دې وخت کې الله ته دومره سخت واسطه ورکړي یا الله تا چې موږ سره کوم وعده کړی و هغه وعده نه پوره نن دا یو څو کسانو جماعت د جماعت تیار کړي زما مهنت دې کدا ختم شو بیا ومو د زمستان شو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنه پیغمبر دا دغه جماعت چې دا ختم شو بیا وسو مسلمانان باندې شو دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جړه کې مسلسل دې دوران کې قریش کله مطمئن شو د جنگ نمخ کې عمر ابن وهب ډېر اولې ول مسلمانانو د حالت خبر واخلو دې چې راغی واپس لاړ ورته ټول کسان زیات نه زیات بس درې سو دي ولک صبرو کې خبر راوړم چې شاته به کومک نه لري روان دې لاړو حالات خبر واغستو به دی تر راغله ورته ول څه کومک به کې نشته پس نه لري روان دقه 300 کسان دي به سر زماني حالت کې ما ته دغه ښکاری چې دا وی د خپل تورونه علاوه بل حصہ بنا نشته او باغوی کې هر کس په دې حالت دی چې ترسو پر هغه په خپل نه لګېدل ترسو پر خپل مقابل نه وجل تر هغه وخت پورې عمر یو تر نشي نو که باغوی کې هر یو خپل مقابل مړ کې خو بیا ورځ نبی خپل پاتې نشو دی خپل کې راځم مشوره کې حکیم نظام دلاړو د وخت ورته ته پاسې زموږ چې کوم مقصد وغه حاصل شوی دا خو زموږ خپلوان دي
دوست زمون خپل عزیزان دي زمون خپل رشتہ داران دي مونږ ته بر دیو په خطر څه ملاوي شي او د پاسه او دیو تقریر وکړو او په دوران کې خلکو ته ویلا خپل ملګرو ته ویلا ورته مونږ ته بر دیو په خطر کې څه ملاوي شي دیو پرېږ دی عرب بدیو غالب راغله دیو په ختم کې زمون مقصد باسي او کدیو غالب راغله په عربو باندې بیا خو زمون کم از کم برادری ده زمون خاندان ده زمون د بار د شرافت او د عزت خبره ده دیچ کې چې ابو جهل خبر شو د بدی وخت کې جنگي او وردی جزیره ورته ویل چې دی اوس ودی ټیپ په غوسه کې شو او دی ویلا بلخا د عتبه خپل بچي ابو حذیفه الته د خپل بچي د بچاو د بار د خبرې کوي د چې واورو د په عصبیت هغه عربو کې مسله زمون د پښتنو زمون د پښتنو غیرت او پښتنو عربو کې داسې زمون ډېر زیات زمون د هغوی بسې لسمه یې بسې ګورئ باوجود د دې دا ټول حالات ګوري دا د بو شي چې کله هلته نه راوتل دوی ته خپل غلام عطاس ویل چې مسلمان شي جړلی ورته دوی ته تپوس وکړل ته ولې ژاړئ هغوی ورته ویل تاسو د الله د پیغمبر مقابلې ته روان دي تاسو باندې ژاړم دا ټول حالات دیو کتلی د دې باوجود هغه حالات راوستل راووتل دیو جنگي ور دی واغستل او دبا در خپل ځان سره خپل رور شیبا او خپل ځای ودی درې واړه دی مبارزې لپاره راووت اول به د سکونو به جوړ دواړه طرف نه به دوه درې پهلوانان راووتل بیا به جنگ د شروع وخوري دې طرف نه مرتا درې کسان راووتل په دې درې کسانو کې یو عوف دیم هغه به کې معاوض او دریم عبد الله ابن رواحه ودبر دیمه تاسو وګورئ څوک یې دی وته رحمت من انصار مونږ د انصارونو یو درې کسان هغه ورته جواب ویل مان نه به کوم نه تاسو کې زمونږ یې څنګه نه واپس شي تاسو کې زمونږ د جسپینش تر تاسو زمونږ برابر نه یې زمونږ مناسب دی مونږ تخپل خلق مکه ولا راوځو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورته دونه غسرہ وېدا وروزا علي وروزا حمزه وروزا دا درې وړ څوک په مخ باندې نقابونه بیا ورنه وې ته مسکړې څوک دورته پلان کې علي حمزه او عبیده رضی الله تعالی ورته وو تاسو زمونږ د عزت زمونږ د برادرۍ زمونږ د برابروالي خلک تاسو سره دینه پس جنگ شروع شو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی خپل مقابله په یو گزار باندې ختم او عبیده رضی الله تعالی او ته د دواړه په یو ورته مخامخ ورغلي په یو بل گزارونو کې زخمی کړی او ته ولګي نو په عبیده باندې گزار وکړل پړډای کړ شو علي رضی الله عنه حمزه له خپل مقابل پهلوانانو نه پاره څوسي دراله د کار تمام کړو او دوا او به درزو چې زخمی خو به کټ وغیرہ څوک له رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتح راو دې په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي الله پیغمبر کې په دې حالت کې ماته مر راشي زه شهید یم نبی صلی الله علیه وسلم ورته کوم له هوته شهید دی ډېر ځان سره اشعار چې مطلب یې داو چې په زمانه پر دغه نه بلوي خوشالي خبره نشته زه خپل مقصود منزل مقصود ته ورسېږم دینه پس میدانی کارزاد ورو ورو شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راځو ترې تر پوری جنگی مشر چې کله وی دې بذاتي خود جنگ ته نه راځي دې سبونه برابر دې نقشه برابر دې حالات ګوري ځکه چې کله د جنگی مشر کمانډر راشي او دې په میداني جنگ کې ولګي دې قتل شي نو بیا خو مسلمانانو ټول هغه کم قیادت او ختم شو د دې وخت څخه کې د زلزلہ راغی او د دې جنگ مخ کې څنګه وکړي او دې مو ځنده رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ ته راغی د یو موقع نه چې تور راغسته یو کس بکواس کو دی یو گزار واله نو د الله پیغمبر په خپل تور نه راغسته چې وسو خطر دغه وجه علماء وی دا چې په دې امت کې بدترین سړی غره چې هغه د لاس پیغمبر شهید شي یا د پیغمبر د لاس د مردار شي دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وختل چې زموږ امت یو کافر هغه په ټول کې بدترین کړ شو بهر نبی صلی الله علیه وسلم بیا دعا اللهم إني أنصرك عهدك ووعدك اللهم إن شئت هم توبة بدي وقت بیا دعاګانې کوي دا زاری دا زم تمره زیاته شولا چې وبکر د رومان ته ولول او بکر صدیق او امران ولول الله رسول بس ته بس الله امداد راځي علماء دلته سوال هم وایي قایمه ټیم نشته ځکه تفصیل وکم چې الله یو طرف ته وعده کړی و به په دې دوران کې څه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمره زاری کې الله ته عمره واسطه ورته دا غي جواب دی یو خو هغه وعده چې و انتهایی مجمل و دا غیر پر زمانہ او زیدو مقرر چې دا الله دا وعده کوم ځکه پوره کړي دا غیر پر زی او وخت نو مقرر چې کوم زی او کله به پوره کیږي د الله خو غلبه به درکې جار کړو
او دویم نمبر الله ډېر مستغني ذات دی. الله رب ذوالجلال دغه شان استغنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ساتل او د دې وجې نه احوزاري کول. او دریم نمبر علما پر ممکن ده دا احتمال هم دی ممکن ده چې دغه د واده د وقوع او تحقیق په دې پټو اسباب او شرایطو باندې معلق وي چې الله د دې هغه د حکمت او مصلحت په بنا باندې خپل پیغمبرانو ته نه ورخلي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. او الله دا واجب هم نه دي چې د واقعي او وادي اسباب او شرایطو انبیا آګاه دي وجه نه کله کله د حکمت بالغه اقتضا دا وي چې حاصل حقیقت دا پټ وساتي او د دې لپاره چې د بنده په نظر کې د الله هیبت او جلال غایب پاتې شي. نو د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بار په دې وخت کې استستغیثون ربکم دغه حالت الله یادوي. تاسو په حوزاري کې ورپدې وخت کې الله د فرشتو هغه ډلې راولې غلې او الله وعده کړو د 1000 بیر 3000 بیر 5000 او فرشتي راغلي وي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی جبريل ابو بکر ته ابشر یا ابو بکر اتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بينان فرسي. ابو بکر خصوصيه سره فرشتي راغلي دغه جبريل لا غیر خپل از لګامونه لولې د روان نه ملي او خصوصیت د دې جنگو چونکی ابلیس په خپل راغله او سره د ملګرو د دې وجه الله جبريل میکائیل سره دایره لګل د مسلمانانو د تعاون او ملګرتیا لپاره. ورته محترم دې دوران کې مسلسل جنگ فرشتي راغلي دي میدان کارزار ګرم دی. په دې وخت کې فرشتي د مسلمانانو سره ورسره دی یو جنگ حالت جوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې صحابه کرامو تر شهادت فضایل بیانې صحابه کرام یو صحابي سره کجوري بلاس کې راغی گزار په مخ کې ورغی رسول تر دې پورې چې شهید شو. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم عوف ابن حارث ته پوښتنه کې یا رسول الله ما یذكر رب من عبده د بنده کوم عمل دی چې الله رب ذوالجلال خنده یغه لیکن دې الله د خندا دې صفاتونو نه پاک دي کوم چې سپاري دي یعنی الله د ټولو نه زیات په څه خوشالي دی الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان چې خپل بدن بربند چې مطلب دا جنگي ور دی وباسي په کوم باندې چې غشه ګولې سر نه کوي د بدغه حالت کې خپل لاسونه د دشمن د کافر په وینو کې سره کی او په دې حالت کې به خپل رب سره ملاو شي. رب تر دغه مجاهد په بہادری سره د جنگیدلو حالت دومره خوښ دی چې الله رب ذوالجلال د دې بنده استقبال کوي او دې ته خان دی الله رب یعنی الله رب ذوالجلال ډېر زیات خوشاله. دې دوران کې یو دوه ځوانان چې کوم عمر وو دا وی د لاسه الله رب عزت ابو جهل مقتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې راوغستلې ومته شاعت الوجود ایویل او دغه شي مشرکین د ورګزار دي الله د ټول سترګو ته ورواچول مسلمانان شروع شي دی وجه دی وਹੀ دیو قتل کوي دیو رانیسی او دیو لوري سندگان دی معصوم په څیر خدای ځان نشي وشکو او دغه سیوال په دې دوران کې صاد ابن معاذ رسول سره تور ور سره د رسول الله صم دفاع ته ولاړو دل باډي ګارد په تور باندې د محافظ په شکل کې د چې ګوري چې صحابه کرام لګیاري د قریش رانیسی او قتل کوي په د مخ باندې د ناګواري حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو حالت نه دغه سیمه یو است د حالت تخبه کېږي دی او ته او د الله پیغمبر اجل والله یا رسول الله او د الله پیغمبر ورته دا اولنې ځل فتح او غلبه چې الله مونږ ته بدی بلاس باندې راکړي دي مونږ ته الله دا غلبه بدی باندې راکړي دا د الله پیغمبر زما زړه دا نه غواړي چې ونیسو هم په دغه ځګونو کې چې په تور باندې وو سټونه الوزو کوتره کو زما زړه دا غواړي دغه په دې سره موږ دا روح ولې د سوريزي خطر ورته الله دشمنان برحال د جنگ دوران په دغه ورځ باندې چې کله دا جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ګل ابو جهل خبر به څوک راوړي عبد الله بن مسعود زو پاسې دو یو ځجرالم په دې خبيث کې تر اوسه پورې ساش نه جوړ دي نه باندې دي ولزه په سینه کې راستنه ما ته دغه څه وکړه ما ته شپنکی بچیا کله په دغه عمره عزت من ځای باندې تناسي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته په دې وخت کې وایي بلاو الحمدلله الذي مكنني من ذلك الله لپاره حمد دې چې موږ ته دغه سيزي باندې غلبه راکړه طاقت یې به ورته دې وسته وسول شو عبد الله بن مسعود ورته وایي الله مسلمانانو ته عزت او فتح ورکړه کافرانو ذلیل کړل الله دې شکست وشو ورته خستا وسه اراده ورته دا سر درنه کټ کوم ورته دې څه وکړه زما تور درواخله کېده او دا زما سټ کته کټ کوم دا غړي کې چې کوم څه په خلکو کې د دې روب او غیبت ښکاری کې چې دا سردار سره
او اخر کې ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دی هغه ته ووایه چې زما په زړه کې ستا لپاره کوم بغض او نفرت و په دې وخت کې هغه بغض او نفرت د مخکې نه نور زیات بلا سټ مو لکټ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم دغه حالت مو ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د امت ابو جهل زما د امت فرعون دا غیر فتنه او شر د موسی علیه السلام د فرعون نم زیاتو هغه چې کله مرګ وکړو په هغه کې د کلمه ویلو کوشش کوي کلمه وایي او زما د امت فرعون هغه په دې وخت کې خپل غرور او تکبر دغه ختم نشو دی وخت کې نه خبره بهر محترمو دي کې تقریبا او یا کسان دیو ژوندي ونیول او یا کسان دیو قتل دغه یو کې یو دا ټول یو کې کوي تور واچول سوا دا یو کس نه د امیه نه چې در بدن پړسېدلی وو او دوبه نه چې در بدن پړسېدلی وو دې نه چې د وردي لرې کول جنګي نو دا ریزه ریزه شو نو په دغه ځای کې خاورې ورباندې واړولې او د ده بچي ابو حذیفه چې دا مسلمانانو صف کې ولاړ دا د پلار چې راخو ریزه ریزه شو د پلار دی حالت ته کتو په د مخ باندې ډېر د غم او خفګان احساس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اوس کې وظیفه په زړه کې دې څه خیال تېر شو ورته یې د الله پیغمبره په زړه کې مې هېڅ خیال تېر نه شو سوا د دې نه زما پلار صاحب رایې و حلیم و بردبار و پوهه و زما امید و چې د پوهه به د اسلام طرف ته رهنمایي وکړي لیکن دی په خپل کفر باندې مړ شو ما تر دې خفګان و زما پلار دومره پوهه دومره سردار صاحب رایې زما خو امید دا و چې دغه پوهه به د اسلام طرف ته راولي هغه اسلام طرف ته رانوسته په کفر مړ شو بس دا خبره ډېره سخته خبره هم ده د پلار لاس سړی ګوري او په دغسې حالت کې ګوري یقینا صحابو چې کومه جانثاري کړې وه یقینا تاریخ د هغې نظیر او مثل نشي پیش کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام دا کوم کسان چې ونیول شو د دې مبارک مشوره ووته صرف نظر او عقبه د ګستاخان رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل حکم کړو دی قتل لل باقي چې کوم هغې نه ویډیو واغستل پرې ښودلی شو بیا وګورئ تفصیلات کې خبره ده په دې جنګ سره د اسلام شرم او شوکت قایم شوی و دا هغه جنګ و چې په دې سره د اسلام او د کفر په منځ کې هغه فرق راغلی و دا هغه جنګ و چې په دې سره د کفر دماغ ځای ته راغلی و دا هغه جنګ و چې په دې سره د اسلام غلبې ابتدا او شروع شوې وه دا هغه جنګ و چې دې پوره دنیا ته سبق ورکړی و تر ننه پورې تر قیامته پورې سبق دی چې همیشه چې کله جنګونه کېږي د الله د امداد او نصرت سره کېږي جنګونه کله د اسلحې او د ټکنالوژي په زور نه کېږي دغه وسایل اسباب د دې مونږ تاسو د الله رب الجلال حکم کړی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو د کفر خلاف تیاری وکړئ هر قسمه ټکنالوژي اسلحه حاصله کړئ خو همیشه د یو مسلمان او کافر په منځ کې فرق به دا وي چې مسلمان نظر به د الله په امداد باندې به وي د کفر او د کافرانو نظر هغه به د الله په اسبابو باندې هغه به د الله په امداد او نصرت باندې نه وي په مسلمان او کافر کې به همیشه دا یو فرق راروان دی دویم نمبر محترمو د بدر دغه جنګ چونکې جهاد خو تر قیامته پورې فرض دی د فرضیت نشي ختمېدی محترمو کله چې مسلمان د دغه فریضې نه غافل شوی دی کله چې مسلمان هغه د دغه نه غافل نن کې تاسو ګورئ نن پر کفر لګیا دی هغه سره ټکنالوژي ورسره وسایل اسباب ورسره دي هغه د مسلمانانو د خاتمې لپاره هر قسمه تیاری کوي لیکن مسلمانان د دغه نه غافل دي زموږ په اسلامي ملکونو کې تاسو ګورئ یو پاکستان د اشرافي ټول ملک دی نور ټول کافر ملکونه هم دغسې د مسلمان ملکونه هم دغسې حالت دی چې هغه د کفر لاندې ژوند او زندګي تېروي او زموږ ایټم بم د هغوی په رحم کرم باندې زموږ ایټم بم په موږ باندې ساتلی کېږي موږ په هغې نه ساتلی کېږي الله دې زموږ ملک او زموږ وطن باندې دغسې حکمرانان راولي چې هغې کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته کې غیرت وي د محمد ابن قاسم ورته کې جذبه وي چې د یو مسلمان خور د هغې لوپټه ګوزه شوې وه هغه سات سمندر پار راغی د خپلې مسلمان خور د لوپټې د بچاو زموږ وطن زموږ ملک زموږ افواج الحمدلله پوره دنیا کې یو نوم لري یو شان لري مشران چې زخم کم دی محترم هغه دغسې حالت دی الله دې موږ ته غیرتي او عزتمن مشران راکړي زموږ مشران دغسې دي هغوی د خپل حکومت ته د طول ورکولو دپاره د امریکې د وفادارۍ دپاره هر هڅه کوي زموږ قوم زموږ وطن زموږ ملک یقین وکړه په قدر روی زمین باندې دغسې نشته دی
الله دې موږ ته غیرتي مشران راکړي او الله دې زموږ زړونو کې د صحابه کرامو په شان غیرت پیدا کړي، د جهاد جذبه پیدا کړي. کله که مسلمان کې د جهاد جذبه واپس بیدار شوله، د شهادت تمنا پکې واپس هغه سره راکړي چې د صحابه کرامو یقین وکړي د مسلمانانو د اسلام مخې ته کفر به هیڅ ځای نه لري چې دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کافر و تاسو دغه سره وټکی لکه وګړي چې په دسترخوان را وټکی او خوراک کوي. صحابه کرام ته وایي الله پیغمبره او بل خلت یا رسول الله زموږ د قلت وجوي مونږ بلګیو بل نه تاسو به دومره زیات ویل کړه سمندر زنګ ته وره خو ها حب دنیا و کراهیت الموت. تاسو په زړه کې د دنیا محبت راغلی، د مرګ نه نفرت او یره راغلی. چې کله مسلمان د دنیا سره محبت او د مرګ نه یره راغله دی به بزدل شي، دی به بغیرت شي، بیا به کافران په دیو باندې حاکمیت او غلبې ولا ژوند تیری، دیو به پوره دنیا کې د محکومیت او د مغلوبیت ژوند تیری. الله رب الجلال دی پوره دنیا مسلمانان چې د مظلومیت په حالت دي الله دې تمام اسلامي ملکونو حفاظت او نصرت وکړي. یقین زموږ عراق، زموږ شام، مختلف ملکونو مسلمانان هغه په یو نوم بل نوم باندې وران کړله، هلته بدحالي جوړه کړله، هلته اوس مسلمانان انتهایي د مظلومیت او انتهایي د کفر د بربریت د لاندې ژوند تېروي. الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي او الله دې تمام اسلامي ملکونو د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې موږ ته غیرتي مشران راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.